موږ به دا نفاق په موږ کې تاسو میډیا والا ملګري چې کوم دي دا مه پیدا کوئ ځکه صدر داسې نه وي چې هغه به په کرسۍ ناست وي واډونه به کوي خدمت به کوي پریای باندې زه نه وم او هغو زه ټاکلی یم هغو ماله یو غټ عزت راکړو د هغو ډېر مشکور کې شرکت وکړو. تاسو د غونډې متعلق تپوس وکړو نو دا غونډه داسې وه چې دا چیرمین صاحب زموږ ټاکلی شوی و نو دې زهرانه کلي وه د خپلو ملګرو دپاره پارټۍ مشرانو دپاره نو دا ټول دلته راغلي وو خو داسې نه وه چې دا چیرمین نن وټاکلی شو. په دې کې تحصیل چیرمین کمیټې ملک ممتاز صاحب ډېره سایه کړې ده نو په هغې باندې بیا موږ جمهوري عمل وکړو ووټینګ هم پرې وکړو چې ووټینګ هم پرې وکړو نو د ووټینګ په بنیاد باندې بیا زموږ د ټولو ملګرو رای راله په عرب خان باندې نو په مشترکه او متفقه طور باندې عرب خان صاحب چې کوم دی دا موږ چیرمین وټاکو یوه خاوره ده زموږ یوه ورورولي ده زموږ خو چیرمین عرب خان دی کو بل دی کو بل دی دا پارټي زموږ ده هر ورکر هر کارکون ته د اختیار اصیل چې د پارټۍ دپاره سایې کوي کوشش کوي منډه تر ریاض تاسو زه د خپل کلیوالو د انځرو باندې چې په ولیج کونسل عریب کې راځي د هغو ټولو کلیوالو پریای باندې زه نه وم او هغو زه ټاکلی یم هغو ماله یو غټ عزت راکړو د هغو ډېر مشکور یم او بیا د ټوله عریب ولیج کونسل چې په هغو کې دا 3 پولیس سټیشنې دي د هغو ټولو په متفقه رایې باندې چونکې موږ په باجوړ کې داسې نه اوسېږو زموږ هلته هم کور دی او دلته هم کور دی دا موږ سجووټ چې کوم دی او د اشنتي کارډونه دا هر څه د هغه ځای کې دي موږ سیاست او د نیکه تر وخت نه چې کوو زموږ نیکه تجرمان پاچا او زما والد صاحب حاجي بهرام خان دیو د درېیمه پیړۍ زما په دې نیشنل پارټۍ کې روانه ده او زه تقریبا د 8 کالونه په دې ښو په بد به نه پوهېدم خو جلسو له به د نیشنل پارټۍ تلم او د هغه وخت نه موږ په دې عوامي نیشنل پارټۍ کې خپله یوه منډه او یو زړه یو مینه مو سره ده بس د هغو ډېره شکریه او مننه چې زه هغه منتخب کړم ان شاء الله زه به د ټولو چې څه زما د وس مطابق کارو هغه به زه د شپې زما نوم ممتاز دی یو اوسم اوسېدونکی یم پیدایشي نشنلی یم د پلار نیکه نشنلی یم اوس د نګران کمیټۍ الیکشن کمیټۍ تحصیلي غونډه چیرمین منتخب شوی یم اوس موږ داسې ده چې 18 ویلیج کونسلې زموږ په سر دی دې کې دغه تنظیمونه جوړول د 2 کسانو چې هغې کې به یو چیرمین وي یو به جنرال سکرټري او یو به اطلاعاتي او دا 4 به ورسره ممبران وي په دغه پروسس کې زه لګیا یم ستا د خپل ټیمه لګیا یم او تنظیمونه جوړوم سم مې جوړ کړه او سره ته پاتې تقریبا 18 ویلیج کونسلې په دې کې تقریبا 12 ویلیج کونسلې مکمل شي باقي دا 6 پاتې تنظیم مخکې جوړ شوی دی او په دغه ویلیج کونسل کې د عریب ویلیج کونسل تنظیم جوړ شوی دی د قام د ملګرو په رایې جوړ شوی دی او متفقه طور عرب خان چیرمین منتخب شوی دی او جنرال سکرټري بیا په نوم دی محمد رسول خان نوم دی جنرال سکرټري منتخب شوی دی او اطلاعات ابراهیم خان منتخب شوی دی او د ټول ملګرو په رایې متفقه طور دا منتخب شوی دی بل نن د خوشحالۍ پروګرام لپاره موږ ټول موجود کړي او دلته راغلي فارمسازۍ دپاره دی دا صرف فارمسازي به دې کوي د دې نه بعد به بیا د څنګه چې دا لکه زه تاسو ته ولاړ یم زه تحصیل صدر یم دغه فارمسازي چې وشي دغه کې چې کوم کسان ممبران دغه شان صدر به جوړېږي او دغه شان تنظیمونه به جوړېږي ولې نه دا خو جمهوري عمل دی بالکل موږ به دې ته ویلکم یو انشاءالله خوشحاله به ورته خوشامدید به ورته ویو انشاءالله طریقه کار به همدغه وي چې خدمت زموږ د صدر داسې نه وي چې هغه به په کرسۍ ناست وي واډونه به کوي خدمت به کوي او د ولس خدمت به کوي شپه ورځ به هغه خپل موبایل چې دی هغه به کولاو ساتي او د خپل ورکرانو د قوم د پښتنو چې څومره د هغه د وس وي هغومره خدمت
دا پیغام دی چې ان شاء الله په فرانسوي کې د مکمل لیسوالي او دا د خپل یو داسې کار وګڼي چې دا د خپل کور کار دی دا به خامخا سرته رسوي د خیر سره. علي خان نوم دی د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق ساتم او د الیکشن کمیشن د کوز دیر د هغې چیرمین یم. زما سره د تحصیل صدر فضل محمود صاحب دا هم ولاړ دی. زموږ د تحصیل د الیکشن کمیټې د هغې چیرمین ملک ممتاز صاحب هغه هم ولاړ دی. دغسې زموږ د ورور د ویلیج کونسل د عارف چیرمین د هغه هم ولاړ دی. تاسو چې زموږ نه په څه طریقه کار باندې زموږ تاسو یې نه چې دا کومه غونډه نن وشوه دا زموږ د عارف د چیرمین ملګري د هغې دا پروګرام ارینج کړی و. زموږ د ضلع پکې زه نماینده وم، زموږ حاجي صاحب د ضلع صدر صاحب بدر خان حاجي صاحب پکې او د باجوړ د سیمې نه پکې ګل افضل صاحب او د هغه صاحب مولانا خانزیب صاحب زموږ صوبایي ارګنایزینګ کمیټې ممبر دی نو هغه پکې هم راغلي ټول ملګري چې دا څومره وو دا تاسو ولیدل دا پروګرام تاسو ولیدل انشاءالله. دا د عوامي نېشنل پارټۍ چې څومره ملګري دي هغې ته موږ دا وینا کوو چې دغسې غونډې کوئ دغسې د یو بل د هغې له بلنې ورکوئ او هغوی راغواړئ چې خپل پروګرامونه مخ په وړاندې باندې انشاءالله دغسې بیا د خیر ډېر ښایسته سوال دی وکړو خو داسې ده موږ د پښتنو په سیمو کې هغه خبره خپلې لیکې لا نه دي راښکلي. موږ د باجوړ او میاکلی چونکې موږ برانډه او کوټه یو دا زموږ ویلیج کونسل د عارف یونو کونسل میاکلی سره تعلق ساتي. رهایش پذیر چې چونکې دي د هلته کې هم دي او دلته موږ د هر سړي د پښتنو وطن دی او د پښتنو چې کومې لارې دي نو دا ټولې ازادې دي. دلته هم وخت تېروو او هلته به هم تېروو. موږ به دا نفاق کوونکي تاسو میډیا والا ملګري چې کوم دي دا مه پیدا کوئ ځکه چې موږ به دلته هم خپله ورورولي پالو دلته هم د پښتنو د حقوقو او د هغې د حقونو د هغې چې کوم کار دی هغه به هم کوو او هلته هم خدمتونه کوو. موږ خدمتګار یو خدای خدمتګار تحریک د هغې سره تعلق لرو او دا ټول د هغې تحریک چې کوم دی د هغې غړي دي نو دوی به باجوړ کې هم خدمت کوي دوی به هلته کې هم کوي او دا خو د خوشحالۍ خبره ده چې د پښتنو لپاره دلته هم اجرا آباده ساتلې ده او په عارف کې هم د اجرا آباده ساتي. چونکې تاسو لیدلي د کرایسس په دور کې حجرې او جوماتونه دا زموږ شړکلي دي ډبې چنې دا زموږ شړکلي دي کومې طالبایزیشن کم دور چې تېر شوی دی نو دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې په باجوړ کې د ستا د جندول هاوس چې کوم دی دا یو لوی حجره تاسو ته پرووایډ ده او هغوی دلته کې خپل خدمتونه کوي. موږ چونکې تېنې ور د 3-4 میاشتو پورې خو دې ځل دا سیسټم داسې دی چې زموږ سره تاسو یې نه زموږ زه نګران چیرمین یم او دا زما تحصیل صدر هم دی نو موږ دا صدر زموږ کابینې هم زموږ سره کار کوي. موږ د دوی سره کار کوو او دا به داسې موږ به انشاءالله کوشش کوو چې به 3 میاشتو کې کمپلیټ کړو 4 میاشتو کې کمپلیټ کړو او چې څومره زما د ضلع په حیث باندې به زه تاسو ته خبره وکړم زما ضلع کې ویلیج کونسل تحصیلونه 7 تحصیلونه دي او 6 تحصیلونه موږ تنظیمونه کمپلیټ کړي دي. اوس ویلیج کونسل هم کمپلیټ شوي په مونډه کې ویلیج کونسل کمپلیټ شوي په سمرباغ کې تحصیل کې ویلیج کونسل کمپلیټ شوي په دینزو کې ویلیج کونسل کمپلیټ شوي په تیملګره اربن سټي کې چې کوم دی په تیملګره تحصیل کې هغه کې ویلیج کونسل روانې دي. ما تقریبا د جمعې په ورځ باندې به تحصیل بلامبټ کې میټینګ وکړو تحصیل تنظیم هم پکې جوړ کړو اوس به هغوی خپل ویلیج کونسل کار کوي. یو خال تنظیم چې کوم دی هغه پاتې دی نو انشاءالله ډېر زر به دا خپل پروسس موږ سرته ورسوو. بیا به د دې نه پس ته فارم سازۍ چې کوم طریقه کار دی هغه به دوی ته هینډ ورکوو او هغوی به بیا مخ په وړاندې دا کار وړاندې به یې